یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تتخذوا اليهود والنصارى من سیتاس یهودیان او عیسایان اولیاء دوستان بعضهم اولیاء بعض د دوی دوستان دي د بعضو ومن يتولهم منكم او چاچی دوستانه وکړه د دوی سره تاسو نه فانه منهم یقینا اغبد د دوی نوي ان الله بشک الله جل شانه لا يهدي القوم الظالمين لا هدایت نور کوي قوم د ظالمانو ته. سورۃ المائده آیت نمبر 51. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. تیرو آیتونو مبارکونا د یهودو مبارکی الله تبارک و تعالی تفصیلی ذکر داغوی فرمایل چې دغه یهود په مختلفو طریقو سره د اسلام بیخکنې د پاره سازشونو کې مشغول او مصروف الله تبارک و تعالی خپل محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایل چې د دوی د سازشونو نه ځان بچ ساته. دوی به کوشش کوي چې تا باندې غلطي فیصله وکړي او ځکه چې همیشه اکثریت د خلکو هغه په فسق او فجور کې مبتلا وي. نن چې کوم آیت مبارکه دی پدې کې الله تبارک وتعالى مؤمنانو ته خطاب فرمای او دا ارشاد فرمای چې تاسو يهود او نصارا دوی سره دوستانه مو کوي او چې چا د دوی سره دوستانه وکړه نو هغه به هم دوی نه حسابيږي او داسې ظالمانو ته الله جل شانه هدایت نور کوي. د غزوه احد چې کوم ظاهري او وقتی طور باندې مسلمانانو ته یو شکست ملو شو او بیا الله تبارک وتعالى قرآن مجید کی داغي عفو او درگذر او د معافی اعلان هم فرمایل ولقد عفى الله عنهم فاعف عنهم واستغفر لهم. زما محبوب پیغمبر ما دی استاد صحابه کرامو ته معاف کړي دي تم دوی ته معاف کا دوی د پاره استغفار کوا دوی د پاره بخنه وغواړه او دوی ځان سره په مشوره کې شریک کوا. نو به هر حال یو اجتهادي غلطي وا الله تبارک وتعالى به ورته معاف فرمایل او التکی ظاهري او وقتی طور باندې شکست او یو صحابه کرامو شهادت سرور کائنات صلی الله علیه وسلم د دندان مبارک شهید کیدل او نور ډیرو صحابه کرامو زخمونه دا التکی او نقصان ملو شو ظاهری او وقتی طور باندې. نو د غزوه احد نه بعد منافقین دا مشوره وکړه په خپل کې چې اوس مونږ ته د مسلمانانو دوباره منظم کیدل او دوباره غالب کیدل دا مونږ ته نخکاری. نو بهتر بدای چې مونږه د يهوديانو سره زنوي چې مونږه نصاراو سره عیسایانو سره خپل تعلقات بحال او کچري حالات نورم خراب شي نور هم مشکلات پیدا شي نو مونږ فورا هغه مذهب ته رجوع کو هغه ته ورواړو او خپل ځان به بچو. نو لہذا دغه چې کوم منافقینو اصل کې يهوديانو بظاهر باندې ځان نه مسلمانان جوړ کړو او مسلمانانو په منځ کې با اوسېدل. بیا قران کریم کې الله تبارک وتعالى دا غوي نشاندهي فرمایل
او هغه منافقین بیا د مسلمانانو د جماعتنا د صحابه کرامو مقدس جماعتنا بیا او استلی شو. نو دغه منافقین دو ډلو کې تقسیم شو، زنو يهوديانو سره تعلقات جوړ کو، زنو نصاراو سره تعلقات جوړ. نو چې کوم مخلصین مؤمنینو الله تبارک وتعالى غوی ته خطاب فرمایل چې اے مؤمنانو تاسو يهوديانو سره او نصاراو سره دوستانه مکوئ، ځکه چې دوی په خپلو کې د یو بل دوستان دي. تاسو کې چا د دوی سره دوستانه وکړه نو هغه به داسې وي چې هغه به هم د دوی نه حسابېږي، ځکه چې د یهودو او د نصاراو مشن دا دی ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. سورة بقره کې الله جل شانه فرمایي چې دغه يهوديان او عیسایان تاسو نه هرگز نشي راضي کېدي ترسو پورې چې تاسو د دوی يهودیت او نصرانیت اختیار کړی نه. او دا مثال زموږ استاد مخ ته موجود دی. د يهوديانو او د نصاراو د خوشالولو لپاره منګه څومره نقصانونه خپل ځان کړی دي او څومره د مسلمانانو قرباني مونږ ور کړی دا، څومره خپل ځان تم نقصان ور کړی دي، خدایي باوجود دغه يهوديانو او د نصاراو خوشاله دل نشته دي. حتی تتبع ملتهم ترسو پوری چې دغه يهودیت یا نصرانیت چې د مسلمانانو اختیار کړی نه دوی خوشاليږي نه. نو د يهودیت او د نصرانیت علاج هغه صرف او صرف چې د هغه د غوي مقابله ده د جهاد فی سبیل الله په ذریعہ، د تعلیم او د تعلم په ذریعہ، او دغه سي د مسلمانانو چې کوم معاشرتی نظام دی، معاشي نظام دی، د دې په ذریعہ دا د غوي مقابله کې دي شي. او کچری دا غوي سره کو څوک دا وغواړي چې دا غوي راضي کولو کوشش وکړو، هغه سره چې دی کجلو په بنیاد باندې هغه راضي کو، نو دا ناممکنه ده. ترسو پوری چې مسلمان يهودیت او نصرانیت اختیار کړي نه هغه راضي کیږي نه. نو لہذا يهودي سره یا عیسائی سره د زړه تعلق او دوستانه ساتل د دې ممانعت دي. داغي وجه الله تبارک وتعالى دی وجه ممانعت فرمایلی دی چې کله یو مسلمان د یو مشرک یا یو د یو کافر دوستانه کوي، تعلق ور سره ساتي، داغه خبري اتري اوري، هغه سره مینا محبت ساتي، نو یقینا او لازما داغه د کفر، داغه د شرک، هغه نحوست او داغي هغه اثرات د زړه ته منتقل کی. لہذا يهود او نصارو پورې خاص نه دي، بلکې هر هغه کافر چې هغه ګستاخ کافر وي نو ګستاخ کافر سره د تعلق نه ممانعت راغلي دي. کاغا قادیانی وی، کاغا مرزایی وی، کاغا د ختم نبوت منکر وی، کاغا د صحابه کرامو منکر وی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کنز الامال حدیث دی، ارشاد فرمایي چې سياتي قوم ان قریب به قوم راشي یسبونهم وينتقصونهم، زما صحابه کرامو ته بدر دوی پاغوی باندې به تنقید کوي. فلا تناكحوهم ولا تجالسوهم ولا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم. نتاسو سره نکاح کوي، مور سره منځ کوي، نور پسې منځ کوي، مور باندې جنازه کوي، نور سره خوراک کوي، نور سره اسکاک کوي. یعنی هغه کافر چې کم د صحابو ګستاخ وي، د پیغمبر ګستاخ وي، د ختم نبوت منکر وي، د صحابو منکر وي، داسې کافر سره داسې مذهب او داسې فرقې خلق سره به نه به تعلقات ساتي، نه به مینه محبت ساتي. ځکه دا عام کافر نه دی، بلکې دا زنديق او مرتد کافر دی. یو عام کافر دی لکه يهودي، عیسائی یا هندو، سکھ یا نور چې څونه کافران دي، هغه عام کافر دی. هغه سره یو سړی د زړه تعلق نشي ساتلی، البته په کاروبار کې یا په خوراک اسکاک کې یا په عام چې کوم تعلقات وی معاشرتی په کې معاشي نظام کې دنه یا چې یو علاقائی یا قومي مسائلو کې هغه سره ناس ولاړم کول شي، هغه سره خبرې اترې کول شي، هغه سره یو ځای خوراک اسکاکم کول شي. البته هغه کافر چې کوم ګستاخ کافر وي، یعنی هغه هر څومره د اسلام دعوا وکي په ظاهر باندې، که هر څومره د ایمان دعوا وکي، خو چې کله د الله او د الله د رسول د صحابو حیا نه کوي، دا غوي ګستاخی کوي، دا غوي توهین کوي، نو دا چونکه زنديق او مرتد کافر وي، هغه سره سوشل بایکاټ حکم دی.
لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود من سی تاسو یہودیان والنصارى او عیسائیان اولیاء دوستان بعضهم اولیاء او بعض د دوی دوستان دے دو بعضو دی پخپل کې د یو بل سره د دوی دوستانه وي ومن يتولهم منکم او چاچ دوستانه وکړه تاسو نه د دوی سره فانه منهم یقینا اغبا د دوی نه وي یو سړی کچري د اولیاء او دوستان او د زړه تعلق مرګرتیا رفاقت مولات نو د تعلق چې کله یو کافر سره وساتي نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من تشبه بقوم فهو منهم څوک چې د کم قوم سره مشابهت اختیاري همدا قوم نه بدی حسابيږي نو لہذا د يهودو نصارو سره او دغه هغه فرقې چې کم ګستاخ او بے ادب او د ختم نبوت منکر د صحابه کرام منکر هغه فرقې دي د دین اسلام چې کم مشاهیر دي چې کم کبار اسلاف دي اکابرین دي صحابه کرام دي دا غوي توهین کوي د هغه خلکو سره دوستانه او د تعلق نه ممانعت راغلي دي دا غي وجه دا ده چې کله یو سړی چې چا سره دوستانه کوي د هغه د صحبت اثر په انسان باندې خامخا کیږي ځکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای المرء علی دین خلیله هر کس د خپل د دوست په دین باندې وي نو لہذا چې چا سره ته دوستانه کوي نو د هغه د صحبت اثر پتا باندې خامخا کیږي نو همیشه د پاره د دوستانی د پاره د مرکرتیا د پاره د تعلق د پاره د نیک صالح متقی او پرهیزگار انسان انتخاب کول پکار دی او بیا بزرگان دین د دې مثال ذکر کوي چې کم نیک او صالح او متقی انسان وي داغه د صحبت مثال ورکوي د عطر د دکان سره یو سړی ټول ورځ د عطر په دکان کې وخت تیر کی او قبل فرض عطر وانخلی نو بیا هم چې کله مازیګر روزي د بدن نه سنه خوشبوزي او د بد او د فاسق او فاجر او د ګناهګار مرګري مثال هغه د غندنالي سره ورکي چې وسړی ټول ورځ د غندنالي په خوا کې تیر کی مازیګر چې ترازی اگر چې ظاهرا ګندګي د پجسم باندې لګیدلې نه خو بیا هم بدی د جسم نه غلاظت او بدبوئی هغه اثرات به محسوسي دا د صحبت اثر وي ځکه وی چې صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند د بد انسان صحبت تا بدی طرف ته بوزي د نیک انسان صحبت هغه تا نیکی طرف ته بوزي ځکه فرمایي چې یک زمانہ صحبت با اولیاء بهتر 7 سال طاعت بیریا یو لمحه د پارا یو ساعت د پارا د الله ولا خلقو په صحبت کې ناستا د سلو کالو بیریا عبادتنا افضل دی ځکه صحابه کرامو ته الله جل شانه چې د مقام صحابیت ورکړي دي دا د هغوی د عبادتو د وجه نه ورکړي بلکې د هغوی مقام او مرتبه ته نن مسلمان چې سلام کوي دا غوي عظمت ته چې سلام کوي دا غي وجه دادا چې هغه ته مقام صحابیت د صحبت د وجه نه ملو شوی دي هغه د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم اغا والضحى ولا مبارک چهره ته د ایمان په حالت کې قتل دي او د ایمان په حالت کې ورته مرګ راغلی دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحبت فیض هغه اغشته دي لہذا د هغه صحبت د وجه نه هغه ته مقام صحابیت ملو دي نو لہذا دا صحبت دا معمولی ګڼل نه پکار ځکه الله تبارک وتعالى مؤمنانو لرا د کافرانو د صحبت نه د کافرانو د مشابهت نه د کافرانو د دوستانی نه د کفارو سره د زړه د تعلق ساتلو نه منع فرمای او چې کوم مسلمان داسې کوي نو هغه به هم دغه کافرانو نه به حسابي یا ایها الذين امنوا اے د ایمان خاوندانو لا تتخذوا اليهود والنصارى من سیتاس يهوديان او عیسایان اولیاء دوستان بعضهم اولیاء بعض د دوی دوستان دي د بعضو ومن يتولهم منكم او چاچی دوستانه وکړه د دوی سره تاسو نه فانه منهم یقینا اغبد د دوی نوي ان الله بشک الله جل شانه لا يهدي القوم الظالمين لا هدایت نور کوي قوم د ظالمانو ته ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.